زما عزتمندو محترمو، نن زه د سوشل میډیا په وساتت باندې عام خلکو ته د یو اهم خبرې وضاحت او د یو اهم مسلې هغه ښکاروالی کومه چې نن زمونږ امت مسلمه په هغې ډېر زیات فکرمند دي او پریشانه دي، او خاص کر زمونږ ینګریشن کل چې دی نو هغه په هغې باندې ډېر زیات یقین کوونکی دی. د هغې خبرې زه نن تاسو ته د قرآن حدیث په لړ باندې دا یو خبره تاسو ته کومه. یو افوا چلیږي په سوشل میډیا باندې او دا خبره عامو دغه باندې چلیږي میډیا باندې چې یاره پاکستان باندې یو زلزله راتلو والا ده، او دې وجه نه مطلب دا چې لکه ډېر خلک زمونږ پریشانه دي. زه تاسو ټولو ته دا خبره کومه چې یو خو دې خبرو باندې بالکل یقین ساتل نه دي پکار. بېشکه چې عذابونه د الله تعالی، زلزلې، سیلابونه، ځمکه کې خښېدل وغیره، زمونږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وینا ده چې یاره کله زیناګانې ډېرې شي، شرابونه څکل ډېر شي، قتلونه ډېر شي، د مور او پلار ادب پرېښودلی شي، مور او پلار لرې کړی شي او دوست چې کوم دی هغه رانږدې کړی شي، جوماتونو کې چې کوم دی نو هغه چغې او سورې شروع کړي شي وغیره وغیره. داسې حضور مبارک ډېرې علامې ښودلي دي. د هغې نه وروسته حضور علیه الصلاة والسلام ویلي دي چې یاره تاسو بیا انتظار د مختلفو عذابونو کوئ، زلزلو او سیلابونو او ځمکه کې د خښېدلو وغیره وغیره. خو بیا هم لکه دا خبره د اسلام په دغه سره زمونږ بالکل دغه ده چې عذاب هم الله تعالی راولي او عذاب منع کولو والا ذات هم الله تعالی دی. زه تاسو دا یو خبر وکړم چې الله تعالی په مخکینو قومونو باندې عذابونه راوستي دي، او بعضې لکه داسې قومونو چې د هغې د عذاب بالکل علامې شروع وي او هغې توبه وویستله، الله تعالی هغه عذاب شاته کړی دی. لکه د یونس علیه الصلاة والسلام قوم، هغه موږ ته بالکل مخې ته دی چې د یونس علیه الصلاة والسلام ورته ویلي الله تعالی یونس علیه السلام ته وحی رالیږلی وه چې دوی باندې به زه عذاب رالیږم او دوی باندې به عذاب نازلیږي، او یونس علیه السلام وویل خلکو ته چې تاسو باندې به د الله تعالی عذاب راځي، او هغې قوم فورا الله تعالی ته رجوع وکړله، اول توبه تایب شو، زنانه، نارینه، بوډاګان، ځوانان، الله تعالی هغه فیصله بالکل شاته کړله او هغه ختمه کړله، عذاب یې په هغې باندې راونه لېږو، د هغې هغه توبه قبوله کړله. زمونږ هم که نن مثال په طور لکه د خپل ګناهونو باندې نادم وګرځو، خپیمانه وګرځو، نو الله تعالی به زمونږ نه نور عذابونه هم پورته کړي. او دا خبره خو لکه ما تاسو ته وکړله چې بالکل د اسلام کې شته نه چې یاره د عذاب په دې ټیم راځي او په دې ټیم نه راځي. دا خو د الله تعالی علم کې ده، بل څوک پې نه دي خبره. او خاص کر زه به تاسو ته د زلزلې په مطابق یو خبر وکړم. د نن نه څو کاله وړاندې یو شپه دا افوا راغله او خلکو کې ډېر زیات خوف و حراس راغی. افوا داسې راغله چې بس زلزله را روانه ده، د کورونو نه وځئ. حتی چې زه خپله 12 بجې وې تقریبا خواوشه، ما ته یو ملګري پېښور نه ټلیفون وکړه چې یاره زلزله راتلو والا مولوي صاحب تاسو وځئ. ما ورته ویل چې هلکه دا زلزله چې مثال په طور راځي نو د دې علم چاته دی؟ دا خو داسې ملکونه دي په دې دنیا کې چې هغې سره ټکنالوجي ډېره زیاته تیزه ده، او هغې ټکنالوجي ډېر زموږ نه پاکستان کې اډوانس دي، او په هغې باندې زلزله راغلې ده، هلاک شوي دي، خو تر اوسه پورې هغې دا نه دي معلوم کړي چې یاره دا زلزله راتلو واله ده. نو مې دلته څنګه دا خبره معلومه شوه چې یاره دا زلزله راتلو واله ده؟ مې مړه داسې ګپ دی او افوا ده. په افواګانو باندې مطلب دی چې لکه تاسو یقین مه کوئ. او ډېر خلک راووتل، بیا ورته موږ په لوډ سپیکرو باندې اعلان وکړو چې خدای مو بخښه هېڅ هم نشته، راځئ او زلزلې نشته دی او توبه وباسئ. هسې هم لکه توبه ایستل ښه کار دی. به هر صورت اوس هم زه دا خبره تاسو ته کومه چې دا یهود چې دي، دا یهود دا زمونږ دوستان نه دي د مسلمانانو. قرآن وایي چې ولتجدنهم اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود،
د مؤمنانو سخت ترین دشمنان چې دا يهوديان دي او دا يهود دا همیشه د پاره کوشش کوي چې هغه مؤمنان مسلمانان په یو مسله کې یو پریشانه کې واچي. نو اوس هم که د ډنمارک یو کس مثال په تور لکه د هغې یو پوپ د یهودیانو یو پادري وي او هغه دا خبره کړي چې یاره بس مثال پاکستان باندې زلزله راتلو واله ده، نو دی دې لپاره نه ده کړې چې یاره ګنې مثال دا د ده ته علم ورکړی شه. د هغه نه اخو یهودي دی او دا زمونږ د ټولو عقیده ده چې مسلمان د الله تعالی په نسبت باندې اسلام دین چې کوم دی نو دا اوچت دین دی. اوس مسلمان ته مطلب دی نه خبرېږي، دا علم الله تعالی دی مسلمان ته نه ورکوي او ده ته یې ورکه، خو دا صرف محض د دې دپاره چې دا مسلمانان لږ پریشانه شي او د مسلمانانو هغه یعنی دې طرف ته مطلب دی چې لکه دغه رایي چې یاره عذاب راځي او عذاب راځي او عذاب راځي. والله اعلم. خو زما خپله خیال دغه دی. نو زه ټولو عوامو مسلمانانو ته دا اپیل کومه د دې میډیا په وساطت باندې چې دې قسمه خبرو باندې هیڅ قسمه یقین مه لرئ. البته د الله نه سوال هر ټیم کوئ او دعا غواړئ، توبه وباسئ چې الله تعالی موږ د دغسې قهر او عذاب نه بچو ساتي.